یو ماشوم دی د افغانستان د ننګرهار ولایت دی د جلال آباد نه راوستلی شو. دغه ماشوم د بیمارۍ په حالت کې و، په یو تشویشناک حالت کې و. راوستلی شو بارډر ته، او دغه پیرنټس یا مور او پلار چې دي نو هغوی وی چې دا ماشوم مونږه پاکستان ته بوځو تر څو د ده علاج وشي. دغه ماشوم په داسې حال کې و، مونږ ته وویلی شول چې یعنې حالت یې ډېر ډاډمن نه و. بیا د پاکستان په بارډر په پوله باندې چې کوم مسؤلین دي هغوی ته یې وویل چې یاره دغه شان دا ماشوم مونږ له اړول دي، دا هلته د هغه علاج کول دي. بهرحال دغه ماشوم راواړولی شو، د تورخم په پوله باندې راتیر کړل شو. بیا دلته د ضلع خیبر کې په شاکس کې د پاکستان د فوج د سرحدونو چې کومه اداره ده، فرنټیر کارپس ورته وایي، د هغوی هسپتال دی په شاکس کې. دغه هسپتال ته دی راوړلی شو. تاسو به په ویډیو کې هم ګورئ چې دغه معالجه وشوه. دغه ماشوم بیا هغه ډاکټر چې کله ګوري دغه ماشوم نو هغه ته دا چلو کوي چې مطلب اوس تو ټیک شوې. دغه ماشوم ورته ګوري هم په یو داسې انداز باندې چې ما ته خو بیخي د رحمت شاه سایل صاحب هغه شعر رایاد شي چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د خندا او د جړا انداز یو دی. دغه ماشوم ته دا پته نه ده چې ګنې زه کوم بل ملک ته راواوړېدم، کوم د بل ملک هسپتال ته راواوړېدم، په داسې حال کې چې دغه زما د ملک او د دې ملک ترمنځ تعلقات څه ډېر زیات خراب دي، الزامونه دي، په یو بل نیوکې دي. خو دغه ماشوم ته صرف دومره پته ولګېده چې زه په یو روغتون کې یو مسیحا له راوړلی شوی یم او ما ته علاج وشو. زما په خیال باندې په دې کې موږ له زنګ دپاره یو ډېر غټ سبق هم پروت دی، تر څو موږ د دغه ماشوم په نظر باندې دی هر څیز ته وګورو. موږ که خیال وکړئ زموږ نه د سیاست دومره دا معاملات خراب کړي دي چې موږ سیاست او تجارت هم له یو بل سره تړلی دی، سیاست او مذهب هم موږ د یو بل سره تړلی دی، سیاست او ورورولي ګاونډیتوب دا هر څه موږ تړلی دي. زما په خیال باندې زه خو وایم موږ خو نور څه نشو کولی، خو خیرې کولی شو چې هغه خلک د خدای په خپله باندې په دغه حالاتو کې چې چا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا حالات دې ځای ته را رسولي دي. بهرحال واپس پلې موضوع ته راځم. دغه ماشوم یو مریض نه دی. په افغانستان کې داسې بلها ناروغان دي چې د هغوی علاج معالجه دلته روانه ده. زمونږ ډېر یو شمېر ملګري چې دي نو هغوی هم دغه خبره کوي. دلته کې پکې زیاتو خلکو په شوکت خانم کې د هغوی د کینسر علاج روان و. لکه یو طرف ته دنیا د ټولې دنیا بارود رالل په افغانستان کې وډزېدل، مدر آف آل بمبس په وډزېده په افغانستان کې. د هغې خبره خو بیا موږ ته پته وه چې د دغې به دغه کینسرز او دا مختلف مرضونه چې کوم دي دا به راوړي، او بل طرف ته بیا افغانستان رابند کړل شو چې بس اوس په دغه ځای کې که ستاسو سره د صحت او د دغه څه سهولتونه وي نو بس کوئ، او که نه وي درسره نو بس هم په دغه ځای کې مړه شئ. نه ده پکار داسې. دا ګوره هر یو څیز ته به په انساني نظر باندې، یو انسان ته چې ته د انسان په نظر نه ګورې او ته ورته دا ګورې د سیاست په نظر ګورې چې نه ستا سره خو زما ورانه ده، او نه تا خو په فلاني ټایم کې دا کړي ول، او نه دا خو دا کړي، او په هغه انسان باندې سخته وي. نو نه ده پکار داسې. بیا که موږ راشو خپل تجارت ته، لکه دا د تورخم پوله ده، په دې د وجې نه بلها په زرګونو پښتانه چې کوم دي هغه ډېر سخت دواړو اړخونو ته، دا نه ده چې ګنې موږ صرف دا ووایو یو اړخ ته، دواړو اړخونو ته اغېزمن دي. د هغوی کاروبار، د هغوی ژوند، د هغوی رزق، د هغوی خوراک، د هغوی مزدوري، دا ټول چې دي نو دا ډېر سخت اغېزمن دي. کم یو کاروبار داسې دی چې هغه د افغانستان سره دی او په هغې کې تر اوسه پورې د خلکو په کروڑونو روپۍ. دلته کې ما بله ورځ یو اړتي سره خبره کېده نو هغوی چې زما په خپله باندې هلته په افغانستان کې مې په زمیندارو باندې په کروڑه روپۍ بندي کړي دي تر څو به هغې خپل کومه میوه ده هغه به دلته راوړي او زه به د هغې نه اړه تخلم او دلته به زه هغه خرڅوم د پېښور او د پینډۍ په منډهو کې. نو داسې بیا د دوایانو دغه ته وګورئ. نو دا ټول هغه څیزونه دي چې کوم موږ له بار بار پام راګرځوي دې اړخ ته. خدای دې وکړي چې د دې ماشوم دا یو وړوکی ویډیو کلیپ د دې سبب وګرځي چې زمونږ د افغانستان سره غلام خان او تورخم، چمن، خرلاچۍ، انګوره، غاښې پاس او دا ټولې لارې چې کوم دی دا زمونږ د افغانستان سره کولاوي شي تر څو زمونږ خلک چې کوم دی نو هغه تګ راتګ شروع کړي، د یو بل سره د کاروبار کار روزګار شروع کړي.
د امن موضوع چې کومه ده نو هغه بیله کړی شي. باید دغه امنیت مسله زمونږ د انډیا سره هم ده، خو بیا پکار دا ده چې بیا داسې یو میکانیزم جوړ کړلی شي چې د هغې نه هغه فلټر کیږي او زمونږ نور کاروبار چې دی نو هغه په مخه روان وي. یا یوازې کاروبار نه، دغه شانتي د خلکو تګ راتګ او دغه اقداماتو سره حالات نور هم خرابېږي. چې که فرض که اوس زمونږ د ډاکټرانو لپاره چې کوم زمونږ په پاکستان خلک په افغانستان کې د ډاکټرۍ سبق وایي او واپس هغې راشي بیا ورته وایي چې تاسو د ټیسټ لپاره ایلیجبل نه یې، ځکه چې دا د افغانستان یونیورسټۍ یا میډیکل کالجز چې دي دا زمونږ سره ریکګنایز نه دي. نو دغه اقدامات چې دي دا نفرتونو ته لارې جوړوي.